کله به پیغمبر هر ځای ځای کې علی معرفي کول او عزیزان گرامی وړکوالي نه علی رسول الله د جانشینۍ باره تربیت کوي. کله کله ورکې به خلکو ته اصحاب ته بیا دیا ویله صحیح اصحاب علی علیه السلام زه د خپلې جانشینۍ یو تاسو ته یوه قاعده وښیم یوه کلیه وښیم زمانه ورسته چوک جانشین جوړېدای شي. یوه قاعده کلیه به خلکو ته خیاله څنګه سوای علی نه هیچ چا باندې افیټ نه راتله. حضرت سلمان راغللو سلمان یا رسول الله من وصیک ای رسول الله د تا جانشین د تا وصی چوک دی فسکته. رسول الله خاموش ولو بیا یې پوښتنه وکړله ای سلمان لږ نږدې راشه. سلمان هېڅ زه په منډو منډو پیغمبر ته راغللم لبیک یا رسول الله و ما ته دی یا سلمان من وصی موسی توجه مده کنه وړونو من وصی موسی د حضرت موسی وصی چوک و حضرت موسی جانشین چوک و حضرت سلمان څنګه تاریخ دان و عالم و هغه ته پاته وه هغه د یا رسول الله یوشع بن نون و د حضرت موسی علیه السلام وصی برحق یوشع بن نون و چونکه حضرت هارون د حضرت موسی علیه السلام زندگی کې دنیا نه لاړ وفات شو نو یوشع بن نون حضرت موسی جانشین پاتې شولو او ته یې د دغه ځکه جمله ده ښه سوچ وکړو. نو پیغمبر پوښتنه کوي یا سلمان لماذا پوښتنه دا درنه کوم څه یوشع بن نون د حضرت موسی وصي ویلې وګرځېدلو یوشع بن نون حضرت موسی جانشین و خلیفه ویلې وګرځېدو څه وجه بني اسرائیل کې خو دومره ډېر کسان وو بل څوک ویلې نشو جوړ. سلمان ته پاته دی سلمان عالم دی سلمان مکتب محمدی نه درس خسته دی سلمان دی لأن علمهم ځکه یوشع بن نون وصی د موسی وګرځېدلو خلیفه موسی وګرځېدلو چونکه یوشع بن نون ټولو کې عالم و علم یې زیات و. نه پاس رسول الله سترګې تاو کې سلمان ته ای سلمان خپله وایه ما وصي به څوک وي. سلمان دی یا رسول الله ما ته پاته دی د هغې تومات کې علي نه پورته عالم بل نشته دی خو په خپلې خولې وایي بهتره به وي. نه رسول الله دی ای سلمان جانشین ما وصي د تاسو کې ټولو کې عالم شخصیت علي ابن ابي طالب دی ویلې څه د علي علم دومره و. څه ابن عباس نه پوښتنه وشوه ای ابن عباس اصحابو کې علي زیات عالم و یا نور اصحابو علم زیات و؟ ښه جمله ښه سوچ وکړلو ایس نور اصحابو علم زیات و یا علي علم زیات و؟ ابن عباس یای تو عجیبه پوښتنه وکړله اره علمي و علم اصحاب محمد ما علم و د رسول الله ټول اصحابو علم علي علم په مقابله کې داسې دی لکه و سمندرو په مقابل کې ایک و قطره کسي علي و سمندر مو ایک و قطره